مثالونه او عجیبه واقعات ذکر کړي او دا کوم آیاتونه چې ما تلاوت کړ په دې کې د یو بایوالانو او د دوه شریکانو د وخت مطابق یو تاریخي پس منظر الله ذکر کړي او قرآن داسې عجیبه خطاب کوي چې یو سړی کله پوری کوي نو هغه په ساده الفاظو سره کله کله داسې د عبرت مثال ذکر کړي او نمونه ذکر کړي چې دا مخاطب دماغ ګلاو کړي ځکه الله جل جلاله د زمان عقل سمج او پویا د دې ټول معلومات او الله دا غواړي چې دا مسلمان او خاص کر بیا هغه امت چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې مشرف دی چې دا کامیاب شي او د دې کامیابی لپاره په عجیبه انداز کې الله جل جلاله د دې مخلوق سره خطاب کوي او په دې کتابونو کې د احادیثو په کتابونو کې مشکات شو یا نور کتابونه شو پای کې یو ډېر اوږد باب دی کتاب الرقاق کې اکثر هغه روایت دي چې هغه کتاب او هغه باب څوک ولولي نو د قدرت څخه کار دی چې ستاسو زړه به د مون نه هم نرم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کدا سي اقوال ذکر کړي امت ته او داسې خبرې کړي چې غي وای و اوري او ته په سوچ او باور کې کنه نو ستاسو زړه باندې یو حدیث سره او د دې لپاره الله جل جلاله په قران کې څه عجیبه مثالونه حکمتونه دا ذکر کړي دنیا د یو عجیبه سیستم دی چې دا ځان تراکا او نبی صلی الله علیه وسلم او الله جل جلاله دا غواړي چې یو سړی په ټول پوری وځي هغه ټول باندې خلک دی نه جوړو او دا ټول لاندې خطرناک منظرې یا سیندي یا دریابي یا اوري یا کته جوړه کړی نو کدا په وروتون کې کدا وخت کې دا سوچ وکي چې دا یا میږي یا ور راځي یا دا وبره بر راځي یا دا کړه ډیر جوړه ده او دا ټول ډیر زور دی که زور وي نو زما حرکت نو په دا څو خیمه او تور نه جوړه د دنیا ژوند د دنیا زندگی دا د سلا د عبور ژوند دی دا د پورې وتلو ژوند دی دا د دې راکېدو یا د خیمې لګولو ژوند نه دی د دغه لپاره الله جل جلاله د یادو بایوالانو یو واقع ذکر کړي چې ګوره د دې دوه سړو د واقع ته تاسو سوچ وکړئ د مثال دا چې دا دوه مرګري وو د دوه مرګو څه کول څه وشو او دا هغه ژوند څه تمام شو اوس هغه واقع رسمي او د قیامت پورې د امت
سورہ صافات کی ذکر ہے انڈی والی وکړه لړ مزدوري چې مزدوري لړ دا وخت مطابق 8000 دینار ورکړل نو چې شراکت دي 4000 دی وشو 4000 نو دا یو په دې شو چې د قیامت نه هم من کرو او دې په شرک هم اخته ناشکر ہونے دا او دا کوم کس بل مرګري چې قیامت هم او دا الله جل جلاله وحدانیت هم او چې قیامت د مخې ته پروتي او بیا د الله اولوهیت ستا په عقیده او ستا په زړه کې به سره ورکړي څنګه د قیامت پیلا او د قیامت تاریخ راتلونکی دی چې څوک د خپل تاریخ په سوچ کې هغه چلې غلط کار کوي او کلم چې یو غلام دا تصور وکړي چې ما ته د آقا طرف نه کیمره لګېدلې که زه په دې ګودام کې غلا کوم که اسنه اسنه که خوراک کوم که سکار کوم نو دا کیمره دا د موبایل سټچ دا ما یې نه دا غلام په ډیوټي کې ناراضي نه کوي دې پورا 100% ډیوټي کوي او دې خبرې نه دی چې دا مالک ما رټي خار وکړي غصه وکړي ولې چې زدا فرنس کوم او تنخواه اخلي 4000 دینار یو واخست 4000 دینار بل واخست او بعض عالمان د تفسیر کې دی یو نوم یهودا د دغه ترڅ ندیو 4000 دینار واخست او په دنیا کې د دنیا په کارونو خرچ کړ هغه چې د دنیا ژوند دی په 1000 دینار واده وکړو په 1000 دینار باغ جوړ کړو او په 1000 دینار ځان لا کور جوړ کړو او په 1000 دینار ځان لا د وخت مطابق لاړ نو خرچه وکړل نو خلک یې پیسو له پیسې دی بل مرګري چې کله د 1000 دینار خرچ کړو وعده وکړو خپل ویل زدا 1000 دینار د الله د رضا ورکوم زه په محشر کې او قیامت کې او جنت کې ځان راوړم د باغ جوړ کو 1000 دینار ورکوي چې ځان لپاره قیامت کې او آخرت کې باغ جوړ دی بل چې کوم دی گاڑے فرلے خپل ځان لوا خستا او دې تعالی او بهر صورت د ملکیت نا څلور زره روپۍ لاړې خالی لاس کې لاس الله د قدرت والا او طاقت والا ذات دی دا غدا طاقت او قدرت شته چې د اسمان نه د پیسو باران کی خدای عادت دی قانون دی او پدې کې د انسان ازمایش ته مالدار په مالداري کې ګوري غریب په غریبۍ کې ګوري بیمار په بیماری کې ګوري هر چا ته د خپل وس مطابق الله جل جلاله د امتحان پرچا ورکړی دا څوک یې غلط کوي څوک یې صحیح چا چې په دنیا کې پیسې خرچ کړي وو دا مالدار دا بل غریب ولرا اور جو باڑی بھائی محتاج
شپې وجعلنا بينهم آزرا پیدا کړی مې په منځ د باغونو کې زرعا فصل چار پیر انګور او کجوري په دې منځ کې غنم جوار شوتل هر قسمه فصل او د قدرت کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنيا حلوة حاضرة دنیا چې کوم دی حلوة فقدا حاضرة تکشنا خوګم دا او شنم دا مطلب کفری نو ام میٹھا سے کدی چې کګورې نظر په سکیږي تازه کوي خو بیا دا مثال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې بیانې زنده استاد بیان دغه باغونه اتق کلام میوه کولان ولم تظلم منه شيئا او نک موجود دې او مدل نه څه باغ شندي باغ هم نه دی باردار باغ وفجرنا خلالهما چلوري مې په مند دې کې نهر نه ولې لختي پکې بیږي دی وخت سره د مال نشا د عہدې نشا داسې جبه نشا دی وخت شیطان کوشش کوي چې د دې سړي نه حد صحیح وکانه له ثمر مدد بارا ثمر غټه آمدن نور آمدن ځکه دا په دنیا باندې کړلې او بیا د باغ نمبر روان وي او نور آمدن سراو سپین لیکي مفسرین چې سراو سپین مقصد فقال لصاحبه بخل مرغردا انا اكثر منك مالا واعز نفرا مال من دې دی واعز نفرا مرغري او زامن من دې دی نو قانون خدای چې څوک مالداري عیالداري نو دا تعلقات هم زی نو دا غریب ولا راغی غواړي بای ما هول غوړي په جنت کې مې د واده پروګرام کو په جنت کې مې د ګاډي پروګرام کو په جنت کې مې ځان باغ جوړولو نو د جنت سودا په ټوله نشي اب ټوله ادار ده دیکھو تعالی کلاس څه راځي او دې بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خدا سودا دومره کوشش کوي چې مثال قسم تاکیدی الفاظ پر امت ته ذکر کوي او دا نه سودا دا شیطان ذلیل دومره خسته کوي دومره ډول کوي چې ته دې ځان راکاږي دا نو هغه او نبی رسول الله سلام فرمایي ګورا زتا سوینم چې تاسو ځان سيځئ او تاسو ځان سيځئ لکه پتنګ چې په شمع باندې ځان سيځي وانا اخذكم بحجتكم عن النار او ټول باندې سماد پر دعا د وټینا زمراني سمدا مضبوط زه دغه په دعا نه مکه تړل شي نو زه ټول راني سم چې ځان مسيځئ وانتم تضحون خداس دې جوړ دې زمين راځي ټیک او یو طرف بل طرف مزه خدای بل طرف ته سودا خدا نو دا مرګره راوي او دې په باغ کې دي سوال ولراله ستواړي محتاج دي او دا د الله خدای دا چې یې مالدار کو دا بلې غریب کو دا غریب دې مالدار تکینو اوس
په ده هم امتحان دی او په غریب هم څه دی په مالدار خو په مالدارۍ کې امتحان دی په غریب په غریبۍ کې امتحان دی قادر فهم ان یکون کفرا حدیث کې راځي کله کله دا غریبي داسې شي ورا ان یکون کفرا چې دا سړی کفر ته ورسوي ځکه د هغه امتحان کې پیل شي نو دا چې راغی باغ ته ولاړ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه دې داخل شو خپل باغ ته ظلم کوونکی په خپل ځان باندې ظالم وو وګوره کته داسې سړی ته ظالم وې چې دا آخرت ته خیال نشته فکر نشته سوچ نشته د سره څه بیان نشته دی لګې دی او ته وې چې لکه ګوره ظلم دی دا سوچ نه راځي چې ظلم دی وای خدا ظلم دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دنیا کې سوچ وکړئ بے بچا یو شی په وګړه اخستې چا په بل شی په وګړه اخستې چا په سرور اخستې چا په سرور اخستې بیا به یو شی غږ کوي او ما ته وایي زما سفارش وکړه او هغه وخت کې دي هغه شی په خپل आवाज کې حدیث کې راځي دا چې باغ ته نه وته قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا دوی زما خدای کنه دې چې دا به حالات هغه دوی چې باید دا باغ حالاتي تبمري خزبدمري بچي بمري گاڑی مم پاتې کیږي ما ورکړي مال لګولې دي دغه څه شک نشته ما په یو یقین او په یو ایمان لګولې استاد هم دا پاتې کیږي خو دا فکر او سوچ دا خبره نه راځي بل دا هلاکت دا نه هلاکت وما اظن الساعه قائمه او قیامت مې مرشد دا ښکارا دا سړي خبرې الله جل جلاله ما دا په سبق په صورت کا دا هغه سړي دا بایوان تخلیه الفاظ دي چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت مخ کې دا دو بایوالان دي یو د دنیا په سوچ او فکر کې دی او بل د آخرت په سوچ او فکر د یو حق سره برابر دی او د حق بل حق سره ګډوډ نو دوی ما قیامت میں مت نشته دی او لا ټپه کې څه عجیب خبره ادا کړې ده ولا يردد الى ربي كزلان قدرت لا اجدن خيرا من قلبا مدینه قیامت خوشتنه خو بالفرض تا د وینا مطابق قیامت شیم کنه نمړه ستانه بغاز الله خدا سره په دوه وټو بیماری بیمار او دا خبره د بالفرض کړي په تور د تکبر کړي او په تور د فخر کړي دې په تقریب کې ویل دا هر څه ختمي دي دا به ختميږي دا اوس یو احساس ورکړي دا ملګری او عجیب احساس ورکړي واجب الفاظ ورکړي او ډېر خیر خوا باندې دیو توای قال له صاحب يذتا ملګری ددو يحاول جواب ورکو اکفرت بالذي خلقك من تراب انکار کې دا ذات نه چې پیدا کړې د خاورنا مکوې کړه چې بس اړ ځان تعالی عمل چا درکو د کوم طرف دا ته ملاو شو او چې کوم خالق تعالی درکو نو څنګه نه مانی ستا
ستا ټول نظر او فکر او سوچ دا اوس په دغه مال دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د مشکات روایت دی چې دنیا خوږه ده، شنه ده، مټاس یې ډېر دی او زه د دې د فتنې نه په تاسو یېرېږم. یو صحابي وایي او وایي ته د خیر وخورې شه، ای د الله پیغمبره په خیر کې د شر کار راځي چې الله پاک یو سړي له دنیا ورکړي او بیا په دې خپې دغه د دنیا په دې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ذکر کړي وایي ورته تاسو په لې لیدلې سپرلی کی گیا وشي او وشي مال زریږي، بالکل مال زریږي، خوشاله بالکل خوشاله، خوراک کوي بالکل کوي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعض داسې مالي کنه چې هغه خوراک کوي د ضرورت مطابق نقصانی او د پیدې شیخون نقصانی پرې دي ځارو ټینه خوري او گیا وخوري نو دا مال خمال دی ځکه چې د نقصانی ضرورت نظام څخه بچو. بعض مال هغه چې هغه نه ځارګټې پوری، نه زړګلې پوری، نه شړشم پوری، نه خپل پوری، نه پردې پوری. حدیث کې راځي دا مال چې کله خوراکو کې دقه گیا یې او دغه به د مرګ سبب جوړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مثال د دنیا د پاره وایي چې ما وتای او زما استاد په دنیا کې ژوند دی ته بازار ګټي زیړګلې شړشم غنم وربشي خپل پردي کې په پہچان کې زما وایي چې دا پہچان ونه کې وایي زار ګټي روخري نقصان اور خوش نقصان دی. اوس د باغ والا دا مرګره خبره کوي اکفرت بالذي خلقك من تراب، انکار کې د غزوات نه چې دی پیدا کړی من تراب د خاورنا ثم من نطفه بیا د نطفه ثم سواك رجلا به برابر کړی سړی ستا اصل خاور بیا د نطفه نه جوړي بیا د خپل قد او قامت ته لږ سوچ وکړه، د خپل شپږ ټوټه بدن ته سوچ وکړه چې دا وخا پلې اډوکي د کوم ځای نه رال څنګه غټ شو، څنګه جوړ شو، څنګه ښایسته. ته خو خپل شاته بیکګراونډ وګوره چې ته چا پیدا کړی، چا ساز کړی، ستا دا بدن خپل خو نه دی. ناغولا ټول سوچ او فکر چې کرتے ابتدا کراو ګرځاو چې ستا پیدایش هغه کړي یو وخت په کار روان دی مری په بیت په دقه سره پاتېږي. بهر صورت دا قصه بدلتا یو شان ذکر او په بل نور صورتونو کې دا مثال انجام ذکر دی. دا سړی او ځینې مفسرین لیکلي چې دا د دې باغ والا واقع ذکر ده. دا باغ چې کوم دی هغه ته ویل چې ګوره داسې وخت به راشي چې دا باغ به ستا ختم شي، دا اوبه به ختمې شي او دا دومره مشکل کار نه دی. بیا به برا منګولې مروړي خو څه به کېږي نه. دې غریب ملګري ده ته ډېر احساس ورکړو ولکه دا د سړي احساس نه ژوندی کېدو نو ورته وایي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولدا سنو چې دې باغ ته داخل شوی
باندې پرې لا قوت الا بالله تاسو الفاظ پکار دي چې الله شکر الحمدلله اولاد تارا کړي مال تارا کړي کور تارا کړي بدن تارا کړي الله ستاسو نعمتونه دي او ستاسو مرزي مطابق به خرچ کوو نو د باغ والا څه چلو وشو د باغ والا قرآن څه عجیب کتاب او عجیب ترتیب تا کوئی کوي او د سام دي د قسم په شکل رانی سي او زیاته درسي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ندوت ویلي ودات څه مشکله خبره ده دا ما نه راکړل شي وګوره یو خبره واوره که آسماني سیلۍ راغله کنه آسماني سیلۍ د بارنا فتصبح صعيدا زلقا او ارډاګ به پاتې شي بیا وایي څه وشول د دابا استحالات د شپې په توپان راغی ختم شو د دابا الله وصل وزبه بل یو طرف ته بس اخیری انجام ته لګلار شو سورۃ صافات سړې پوښ اې د باغ ورس دام پر شو هم چې دوړ پر شو د دې دوړ بایوالانو پس منظر په سورۃ صافات کې وس الله ذکر کړی دی غریب توای سورۃ صافات دا غریب را پاسیږي ولدا یو تپوس کوي چې زما په قیامت کې او په دنیا کې یو مرګره و مال غټلې و زه ته محتاج شوم باغ او غاړې او کور او بچیو او دوه خو یې پکې غلطو یو خو یې پکې داو چې دا مشرک او ډېر خو یې پکې داو چې دا د قیامت نه څو نو آیا دا مرګره به څنګه وینم الله جل جلاله فرمایي تین دل غوا